بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی ویډیو ریپورت سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو د افغان د سټوډنټ حواله سره به خبرې اترې کوو او د سره د ایمل ولی چې کوم د پی ټی ایم سره شخړه روانه ده په هغې باندې به د وکیل صاحب سره خبرې اترې کوو وکیل صاحب ډېره مننه ټایم راکولو تاسو هم ډیره مننه جی خوشاله اوسئ. د ټولو اول خو راته دا ووایي چې د افغان کم سټوډنټس دي نو هغې دغه وینا کوي چې یاره موږ سره خو نه پاسپورټ شته نه ویزه شته دی او دلته کې زموږ تعلیم چې کوم دی هغه جاري دی نو دې لایمل یا لاره څه طریقې کار دی تعلیم چې دی چونکې بنیادی حق دی او افغانان دلته اوس نه پاتې کېږي، دلته پیدا شوي دي، نو هغوی له پکار دی چې چیسي طرف نه پروپر یو رولز ریګولیشن راشي او هغوی له دلته باقاعده د تعلیم حق ورکړی شي او دلته هغوی چې سبقونه وایي نو دا زموږ د دې ملک دپاره فایده مند دی او زموږ د دې یونیورسټو دپاره فایده مند دی. نو دې نه دې څوک منع کوي نه، دا انتهایي ناجیزه او غلطه ده. ولې چې یو ملک کې هم داسې نشته چې ته د یو کنټري نه ولې زموږ د پاکستان د هلک خلک مختلف ملکونو ته ځي سبق دپاره، نو بیا که افغانستان خلک هم دلته مختلف یونیورسټو کې اکیډمو کې سبق وایي نو هغوی بنیادي حق دی جي. دا راته ووایي چې افغان کډوال روان هم دي او مزید هم ځي لګیا دی خو هغې سره همدغه ټینشن د خپل تعلیم دی چېرې تعلیم هلته چې افغانستان کې کم دی نو د جینکو په تعلیم باندې بندیز دی او دلته کې هم چې کم دی نو دی وایي چې یاره موږ له دا اصطلاح عمل راکړي د کوډ په ذریعه دی راکړي ټایم دی راکړي چې موږ خپل تعلیم مکمل کو بیا لاړ شو خپل وطن ته. بالکل که دغه شانتې د افغانانو د سټوډنټانو دغه شانتې څه تنظیم وي بالکل راتلی دي شي ما سره د رابطه کولی شي. زه به له پېښور های کوټ کې او ما سره چې کوم زما ټیم دی ملګري مې دي موږ ول ریټ پټیشن کولی هم شو. تعلیم بنیادي حق دی او دا د هر انسان باندې فرض دی نو دا د دې رایټس دی او موږ دې دپاره اني ټایم اویلیبل یو جي. ډیره مهرباني وکیل صاحب اوس به راشو د پی ټی ایم او د ایمل ولي ترمنځ چې کوم شخړه روانه ده نو دا شخړه په کم بنیاد باندې روانه ده یا دی کې نور څوک ګوتې وهي که څنګه؟ ایمل ولی سپیسیفیک پی ټی ایم نه دی یاد کړی او دا د باقاعده خلکو ته کلیر وي دا په پی ټی ایم کې څه خلک دی چې هغوی باقاعده ان پي سره بغض ساتي، هغوی باچا خان هم نه معاف کوي، ولی خان هم نه معاف کوي. دا ټول هغه دي چې دی کله دی اکثر وایي چې باچا خان ټیک و ولی خان ټیک نه و. ولی خان ټیک و اسفندیار خان ټیک نه مشر، اسفندیار خان ټیک ته ایمل خان ټیک نه دی. ټولو له زړونه چودي دي او سپیسیفیک یو ټوله پی ټی ایم کې ده چې هغوی بس خاص غواړي چې ایمل خان څه داسې خبر وکړي او هغوی مخه شي. ایمل خان بالکل پی ټی ایم نه دی یاد کړی. ګودام مطلب یوازې پی ټی ایم خو ګودام والا نه دي، پی ټی آی دا ټایم نیمه پارټي مراد سعید دی داسې نور هغې خلک دي دا ټول ګودام کې دي. نو موږ پی ټی ایم نه دی یاد کړی. ایمل خان که پی ټی ایم یاد کړی بیا به کلیر ویلو ایمل خان چې چېرته هم پی ټی ایم حوالې سره خبره کړې ده کلیر یې ویلې ده او چېرته پی ټی ایم باندې سخته راغلې ده. ان پي که ورکران ورسره ولاړ دي، ان پي مشران هم ورسره ولاړ دي. دا پی ټی ایم کې یو خاص ټوله موجوده ده چې هغې مکمل یې ان پي سره ولی باغ سره بغض ساتي. ایمل ولی خان د پښتنو یو پروپر په پارلمنټ کې مضبوط اواز دی او دا نن سبا په لر او بر کې په پاکستان کې ایمل ولی خان چې څنګه د پښتنو مقدمه وړاندې کوي داسې څوک هم نشي وړاندې کولی. او ایمل خان بالکل پی ټی ایم نه دی یاد کړی. ګودام مطلب دا دی چې مراد سعید هم ګودام کې کیدی شي، داسې پی ټی آی نور خلک هم شته، داسې مختلف پارټو والے هم دي. ګودام مطلب خو بله خبرې دي خو پی ټی ایم والے هسې ځان تاړی او بېګا لکه ایمل خان باندې دومره مسلې رالې نو تاسو هغه مسلو کې ایمل خان سره کله ولاړې خو تاسو صرف ایمل خان کې دا ګورئ چې ایمل خان کې معمولی غلطي ویم نه خو تاسو په زوره غلطي جوړوئ او بیا زمونږ ایون چې باچا خان او ولی خان هم بیا نه معاف کوئ. دی باچا خان ته هم کنځلې کوي. دا یو خاص ټوله پی ټی ایم کې موجوده ده او هغوی مسلسل ان پي ټارګټ کوي. تاسو د بغض خبر وکړه د پی ټی ایم د ټولنې خبر وکړه نو آیا د پی ټی ایم چې کم مشر دی چې کم لیډ کوي لګیا دی هغې ته د دې خبرو علم شته دی؟ بالکل به هغه ته دا علمي بالکل خامخا هغه به هر څه ګوري، هغه به هر څه خبرېږي او هغه له پکار دي چې په دې خبرې باندې فوري نوټس والي خبره دې وکړي. داسې نه ده ایمل خان دا کلیر دي چې لکه ګودام منظور نه دی، ګودام مطلب پی ټی ایم نه دی او بکار د منظور په دې خبر وکړي او خپل ورکران دې مني کړي. بېګانه تاسو وګورئ ایمل ولی او د ان پي په ورکرانو په پوسټونو باندې د پی ټی ایم خلکو کمنټ یې وګورئ موږ له مشرانو نه معاف کوي، موږ ته د خور مور کنځلې کوي. نو موږ ته ویت ډیو ریسپیکټ اف یو ډونټ مایند دا زه کلیر کم چې موږ ته د پی ټی آی نه پس پی ټی ایم نه غټه مسله جوړه شوې ده. هسې ایمل ولی صاحب چې د ګودام خبره کړه نو د ګودام دا ټکی ورته ډېر ګران پرې نه وتو نو دی اسې ایمل خان سره په سخته کې هم نه ودرېږي او که بیا ایمل خان نه داسې څه خبر وشي نو هم ورپسې بیا نور هم ډرامې شروع کړي. ایمل خان ته د سیکورټي تھریټس دي. ایمل خان سره دا ټایم خپل زموږ سالاران ګرځي نو په دې هغه کې ایمل خان سره څوک ولاړ دي
صرف ان پی خپل ورکران ولاړ دي کنه خو په بیا که داسې څه خبره راشي صرف تنقید ته ناست دي دا صرف بړستنو انقلابیان دي خپل کمبل کې ناست دي بس پوسټونه کوي ان پی پسې کنسل کوي د عمل چې اسم یو ښکلې خبره مو کې لاندې تاسو هغې ته خپل لاړ شي ذاتي عمل هغې باندې به ورته خندا وي هغې باندې به ورته کنځلې وي لکه عمل خان به تنقید په پنجاب کړی بل څه باندې به خبره کړې مسله به زما پښتنو نورو ملګرو ته وي نو عمل خان دی ته اسې بغض ساتي نور داسې څه خبره نشته جی تاسو اوس خبر وکړه چې ایمل خان یوازې د پی ټی ایم خبره نه ده کړې د پی ټی آی خبره هم کړې ده چې مراد سعید چې کم دی نو ګودام کې دی یا دا نو آیا که دا خبره در پی ټی آی پورې ورسېده نو دې نه شخړه جوړېږي نه پی ټی آی خو الریډي زما مخکې مخالف ته او دلته پی ټی آی چې راغلی یم دا یو پری پلان سره راغلی ده او موږ یې د اسمبلی نه بار کړو په یو پری پلان دلته وزیر اعلی چې کم دی هایبرید نظام قایم دی که په وفاق کې هم دی وفاق کې هم شهباز شریف صبر صرف ربړ سټم حکومت چلی سیستم ټول محسن نقوي لاس کې دی دلته هم آی جی بیل پروګرام چلی وزیر اعلی بیل پروګرام وزیر اعلی سره دلته اختیار نشته اسې کینولې د نو ټول سیستم بیرسټر سیف چلی نو ایمل خان سکیورټي بل شپې مور پسې یو ډرامه وکړه خان مې تاڼې والے او 12 پولیس والے اسې ودرول او میډیا باندې پروپاګاندا شروع کړه چې موږ سکیورټي ورکړه دا یو محض خیز ډرامه ده جی نو سکیورټي نه دا ورکړې بالکل نه دا ورکړه ایمل خان ته سکیورټي ضرورت هم نشته ایمل خان سره خپل ورکر لکه د غر ولاړ دی او هر حال کې ولاړ ډیره مهرباني وکیل صاحب چې تاسو موږ سره د غنې خبرې شریک کې دا وکیل صاحب د پېښور های کورټ چا چې موږ سره د افغان د سټوډنټ حوالې سره او د سره چې کم د ایمل ولی او د پی ټی ایم درمنځ چې کم شخړه وه په هغې باندې تفصیلات موږ سره شریک کړه دا زموږ نننی ویډیو رپورټ در بل ویډیو رپورټ پورې مال او زما ټیم له راکې اجازت